Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today our topic is phases of metabolism. د دې نه مخکې مونږه د میټابولیزم باره کې یو ویډیو اپلوډ کړی و. پای کې مونږه دا ویلو چې میټابولیزم زموږ سره هغه پروسس دی چې په کوم کې مونږه یو ډرګ سبسټانس د یو فارم نه بل فارم ته کنورټ کو. د سره لپاره لکه فور ایگزامپل یو ډرګ سبسټانس دی او هغه چې زموږ سره لیپید سولېبل دی نو دغه لیپید سولېبل ډرګ مونږه کنورټ کو واټر سولېبل ته یا چې کوم دی مور پولر فارم مالیکول ته یا مور پولر فارم ته. د سره لپاره چې زمونږ د بوډي یا زمونږ کډنی چې کوم دی د ایکسکریټ اوټ کی زمونږ د بوډي نه په اسانه سره دغه ته مونږ ویلو میټابولیزم. بیا مونږ ویلو چې میټابولیزم زموږ سره ډیفرنٹ فیزز دي. نو پای کې مونږ نن وایو اباوت دی فیزز اف میټابولیزم چې په دې کې زموږ سره ټو فیزز دي. یو د زموږ سره فیز فرست او یو د زموږ سره فیز سیکنډ. فیز فرست باره کې مونږ نن سټډي کوو چې فیز فرست ته مونږ وایو دویم نوم نون سنتیټیک یا دې ته چې مونږ دریم نوم وایو فنکشنلایزیشن ریاکشن. فنکشنلایزیشن ریاکشن وته مونږ ولې وایو چې دې کې مونږ د یو ډرګ سبسټانس سره یا یو فنکشنل ګروپ اډ کوو یا به مونږ یو فنکشنل ګروپ سکو دا به ریموو کوو. د دې د وجه نه دې ته مونږ وایو فنکشنلایزیشن ریاکشن. اوس په فیز فرست کې زموږ سره مخکې نور کم سټیپس دي نو اوس مونږ د هغې باره کې وایو. اوس دې کې چې کله زموږ سره فیز 1 ریاکشن چې کله وشي نو تاسو ته مو وی چې زموږ سره د میټابولیزم مین ایم چې کوم دی مین مقصد د میټابولیزم څه دی چې دې زموږ سره کنورټ کی دغه ډرګ سبسټانس مور پولر فارم ته مور پولر فارم ته د سره لپاره چې د مور پولر فارم ته کنورټ شي چې زمونږ د بوډي یا زمونږ کډنی د ډرګ سبسټانس په اسانه سره زمونږ د بوډي نه ایکسکریټ اوټ کی. او چې کله فیز فرست یا فنکشنلایزیشن ریاکشن یا فیز 1 میټابولیزم چې کله وشي نو د دې نه پس چې کم میټابولایټس مونږ سره راشي میټابولایټس وسنګ راځي یا بر دې سره یو فنکشنل ګروپ چې کم دی دا به سره اډ شي یا به مونږ یو فنکشنل ګروپ سکو دا به ریموو کو. نو دې چې کم میټابولایټس مونږ سره راشي یا به زموږ سره اکټیو وي یا به زموږ سره سوي ان اکټیو وي. نو مونږ دې کې وایو چې کله په فیز 1 کې میټابولیزم وشي یعنی د سره یو فنکشنل ګروپ اډ شي یا ریموو شي نو د دې چې کوم سره میټابولایټس راځي نو یا به زموږ سره اکټیو وي او یا به زموږ سره سوي دا به ان اکټیو وي. لکه دې کې کم فنکشنل ګروپ دی لکه هایدروکسل فنکشنل ګروپ یا چې کوم دی اماین فنکشنل ګروپ یا چې کوم دی زموږ سره سلفیټ فنکشنل ګروپ دا به سره یا اډ کیږي یا به ریموو کیږي. اوس په فیز 1 ریاکشن کې زموږ سره کم پروسیسز کیږي نو په فیز 1 ریاکشن کې زموږ سره به یا به کیږي اکسیډیشن یا به کیږي ریډکشن یا به کیږي هایدرالیسیس او فورث موږ سره سایکلایزیشن او په دې کې زموږ سره یو بل هم راځي چې ته مونږ وایو ډي سایکلایزیشن. ډي سایکلایزیشن او سایکلایزیشن دې کې مونږه چې کم زموږ سره فیز 1 ریاکشن دی دلته کې چې کم زموږ لپاره اهم دی کم چې زموږ د سلیبس مطابق دی نو پای کې موږ د دریو باره کې سټډي کوو چې یو د زموږ سره اکسیډیشن ریډکشن اینڈ هایدرالیسیس. او تاسو ته مو وی چې د دې مین ایم دا دی چې دی بس چل کوي چې زموږ سره د ډرګ سبسټانس دی زموږ سره واټر سولېبل کی دی زموږ سره مور پولر فارم ته کنورټ کی چې زموږ د کډنی زموږ د بوډي د ډرګ سبسټانس په اسانه سره زموږ د بوډي نه ایکسکریټ اوټ کی. نو فرست دی زموږ سره اکسیډیشن. اکسیډیشن مونږ څه ته وایو به په آسانو الفاظو کې اکسیډیشن مونږ وایو ایډیشن اف اکسیجن یا ایډیشن اف نیگیټیو چارج ریډیکل ټو ډرګ. مونږ څه وایو چې یو ड्रग सब्सटेंस था ऑक्सीजन ऐड का या यो ड्रग सब्सटेंस था से चलो का नेगेटिव चार्ज कम दी यो ड्रग सब्सटेंस का ऐड का और या रदी अपोजिट हो लेकिन मंग वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ पॉजिटिव चार्ज रेडिकल टू ड्रग या ची कम दी द यो ड्रग सब्सटेंस ना हाइड्रोजन रिमूव का या ती पॉजिटिव चार्ज से कदा ती रिमूव का. नो दोनों जमु सरा मेन चिकम मीन दे आगा जमु सरा से दा सेम दे लेकिन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ची कम दी द यो ड्रग सब्सटेंस ऐड का या ची कम दी नेगेटिव चार्ज द ड्रग सब्सटेंस ऐड का या ते हाइड्रोजन रिमूव का और या चिकम दी पॉजिटिव चार्ज चिकम दे आगा द ड्रग सब्सटेंस का दाती रिमूव का. नो यो खबर याद साथे दे तमंग वही सोची ऑक्सीडेशन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस दा ची जमु सरा कैटलाइज कीगी नो दा जमु सरा कैटलाइज कीगी द यो एंजाइम पर जरिया बांधे چې دا ډیر زیات زمو سره اهم دی او هغه انزایم ته مونږ وایو مونو اکسیجنیز انزایم. مونو اکسیجنیز انزایم دا اکسیډیشن پروسس چې کوم دی دا زمو سره اکسیډایز کیږي یا کیټلایز کیږي. دی اکسیډیشن پروسس از کیټلایزد اور اکسیډایزد بای ان انزایم that is called monooxygenase enzyme. او زموږ سره چې کوم مین میټابولیک سایت دی نو هغه زموږ سره لیور او دغه مونوکسیجنیز انزایم زموږ سره په لیور کې سره دا موجود دی. نو اکسیډیشن پروسس زموږ سره کیټلایز کیږي د مونوکسیجنیز انزایم په ذریعہ باندې. او تاسو مو چې اکسیډیشن موږ سره ایډیشن اف اکسیجن اور ایډیشن اف نیگیټیو چارج ریډیکل ټو ډرګ یا ریموول اف هایدروجن اور ریموول اف پوزټیو چارج ریډیکل ټو ډرګ
بیا زموږ سره د اکسیډیشن یو څو ټایپس دي اکسیډیشن زموږ سره یو څو ټایپس دي یو دی زموږ سره مایکروسومل اکسیډیشن او اوبویسلی نو سیکنډ دی زموږ سره نون مایکروسومل اکسیډیشن مایکروسومل اکسیډیشن او نون مایکروسومل اکسیډیشن دا مونږ دې ته د سبب بیس باندې وایو کو تاسو زموږ پریویس ویډیو کتلی وی په هغه کې مونږه چې کوم د میټابولیزم فرست ویډیو دا نو په هغه کې مونږ دا خبره چې کوم دی هغه کړې و چې زموږ سره ټو ټایپس اف انزایمز دي یو دی زموږ سره مایکروسومل انزایمز یو دی زموږ سره نون مایکروسومل انزایمز مایکروسومل انزایمز چې کوم دي دا زموږ سره د لیور په مایکروسومز کې چې کوم موجود دي د لیور د مایکروسومز نه چې کوم انزایمز ریلیز کیږي هغه ته مونږ وایو مایکروسومل انزایمز اوس چې کله میټابولیزم پروسس د لیور د مایکروسومل انزایمز په وجه باندې کیږي نو دغه میټابولیزم ته دغه یا دغه اکسیډیشن ته مونږ سوایو مایکروسومل اکسیډیشن او چې کله دغه میټابولیزم یا دغه اکسیډیشن زموږ سره د نون مایکروسومل انزایمز وجه نه کیږي نه هغه انزایمز کوم چې زموږ سره د لیور په مایټوکونډریا کې موجود دي او د هغه انزایم په وجه باندې چې کله زموږ سره اکسیډیشن کیږي هغه ته بیا موږ وایو نون مایکروسومل اکسیډیشن یا چې کوم دي ته موږ وایو نون مایکروسومل میټابولیزم نو اوس مایکروسومل اکسیډیشن متا ستو وی چې کله د مایکروسومز د لیور په مایکروسومز کې چې کوم انزایمز دي او د هغه په وجه باندې چې کوم اکسیډیشن کیږي یا کوم میټابولیزم کیږي دغه ته موږ وایو مایکروسومل اکسیډیشن بیا مایکروسومل اکسیډیشن چې دی په دې کې مایکروسومل اکسیډیشن دا موږ سره مشتمل دی په څه باندې فرست نمبر دی زموږ سره هایدروکسیلیشن هایدروکسیلیشن موږ څه ته وایو یعنی موږ وایو چې د یو ډرګ سبسټانس ته موږ څوک د یو ډرګ سبسټانس ته موږ هایدروکسل ګروپ څوک دا اډ کو د یو ډرګ سبسټانس سره د اډیشن اف هایدروکسل ګروپ ټو دی ډرګ نو چې کله زمونږ یو ډرګ سبسټانس ته هایدروکسل ګروپ اډ کو او د دې په وجه باندې زموږ سره د اکسیډیشن وشي د دې په وجه باندې زموږ سره د میټابولیزم وشي دغه ته مونږ وایو هایدروکسیلیشن لکه فور ایگزامپل د ایگزامپل باندې تاسو پوه شئ لکه فور ایگزامپل زموږ سره دی فینیټوین هو چې کله د زموږ سره اکسیډیشن وشي او د سره هایدروکسل ګروپ اډ شي ان د سره هایدروکسیلیشن شو او چې کله د سره هایدروکسل ګروپ اډ شي نو تاسو ګره دلته دی فینیټوین لیکن دې کنورټ شو ته هایدروکسی فینیټوین نو تاسو ګره زموږ سره و فینیټوین خو چې کله د سره هایدروکسیلیشن شو نو دې کنورټ شو ته هایدروکسیفینیټوین یا د زموږ سره سیلیسیلیک اسید خو چې کله د سیلیسیلیک اسید زموږ سره هایدروکسیلیشن وشي نو دوی زموږ سره کنورټ شي جینټیسیک اسید سره د ایگزام پوینټ اف ویو سره یا د وایوا پوینټ اف ویو سره دا ډیره زیاته اهم خبره ده چې تاسو دا پته وي چې یاره ته اکثر په وایوا کې تاسو شي چې یاره سیلیسیلیک اسید چې کوم دی دا کنورټ کیږي جینټیسیک اسید ته دا د میټابولیزم په کوم فیز کې کیږي نو دا په میټابولیزم په فرست فیز کې کیږي او دې ته موږ وایو هایدروکسیلیشن یا سیکنډ دی زموږ سره ډی الکایلیشن موږ څه ته وایو لکه چې کله موږ د الکایل ګروپ د یو ډرګ سبسټانس نه څوک هغه تی ریموو کو الکایل ګروپ موږ د یو ډرګ سبسټانس نه څوک هغه تی ریموو کو لکه د ایگزامپل موږ سره سره لکه فور ایگزامپل کوډین او چې کله د موږ سره ډی الکایلیشن وشي نو دې زموږ سره کنورټ شي مورفین ته ما تاسو څنګه چې د میټابولیزم په فرست ویډیو کې ویلو چې نه کله یو ډرګ سبسټانس موږ والو دا اکټیو وي او افټر میټابولیزم هغه خپل مور اکټیو فارم ته کنورټ شي نو د هغه ایگزامپل کې موږ ویل چې لکه کوډین او کله چې د زموږ سره میټابولیزم وشي نو د کنورټ شي ته مورفین ته نو تاسو ګر دې د زموږ سره په ډی الکایلیشن کې راځي په فیز 1 میټابولیزم کې راځي کوډین موږ سره اکټیو فارم دی او مورفین هم چې کوم دی د زموږ سره د دې اکټیو فارم دی کم ته چې موږ د دې مور اکټیو فارم وایو دریم دی زموږ سره اس اکسیډیشن اس اکسیډیشن موږ څه ته وایو یعنی د سلفیټ ګروپ د یو ډرګ سبسټانس سره موږ سوکو دا اډ کو سلفیټ ګروپ موږ د یو ډرګ سبسټانس سره سوکو دا اډ کو او د هغه زموږ سره شي میټابولیزم وشي نو د اکسیډیشن ته موږ څه وایو سلفیټ اکسیډیشن لکه ایگزامپل زموږ سره د دې سره لکه فور ایگزامپل سیمیټیډین چې دی دا زموږ سره H2 بلاکرز کم چې زموږ سره په سټمک السرز وغیرہ کې سکی استعماليږي نو سیمیټیډین او کله چې د زموږ سره اکسیډیشن وشي د سره سلفیټ ګروپ اډ شي د هغه نه پس سره کنورټ شي سیمیټیډین سلفوکساید نو تاسو ګوره په ټول ایگزامپل کې چې کله زموږ سره سلفیټ د اکسیډیشن کې د ډرګ سبسټانس سره څه چلو شو سلفیټ ګروپ سره اډ شو نو دې کنورټ کړه ته سیمیټیډین کنورټ کو سیمیټیډین سلفوکساید ته
نو ما تاسو ته ویلو چې د اکسیډیشن زموږ سره ټو ټایپس دي یو و زموږ سره مایکروسومل اکسیډیشن او بل و زموږ سره نون مایکروسومل اکسیډیشن نو په مایکروسومل اکسیډیشن کې زموږ سره دا راځي او چې کوم دي زموږ سره نون مایکروسومل اکسیډیشن نو نون مایکروسومل اکسیډیشن څنګه چې د نوم نه ظاهره ده ما تاسو ته وی چې اکسیډیشن پروسس کیږي د انزایم په ذریعہ باندې اوس چې دغه انزایم زموږ سره د لیور د مایکروسوم نه ریلیز کیږي هي ته موږ وایي مایکروسومل اکسیډیشن هو کو دغه انزایم زموږ د لیور د مایټوکونډریا نه ریلیز کیږي نو هغه ته بیا موږ وایو نون مایکروسومل اکسیډیشن او تاسو ته پته ده چې کلم د یو ډرګ سبستانس کلم د یو ورډ په اخره کې ایز راغلی وي د دې مطلب به وسه د دې مطلب به زموږ سره انزایم نو اوس د نون مایکروسومل اکسیډیشن نو نون مایکروسومل اکسیډیشن دی اکسیډیشن which is catalyzed by non microsomal enzyme نو هغه انزایم زموږ سره کم دي لکه مونو اماین اکسیډیز زینتین اکسیډیز الکوهل ډیهایډروجینیز الډیهاید ډیهایډروجینیز دا هغه انزایمز دي چې کوم زموږ سره نون مایکروسومل انزایمز دي او د کوم په وجه باندې چې زموږ سره کیږي اکسیډیشن پروسس هغه زموږ سره کیږي بیا مونږه واپس دې ته چې مونږ راشو نو تاسو ما ویلو چې فیز 1 ریاکشن دا مشتمل دی په څه باندې په اکسیډیشن ریډکشن هایدرالیسیس باندې نو په اکسیډیشن کې بیا مونږ دا خبره وکړې چې اکسیډیشن سره مشتمل دی په مایکروسومل اکسیډیشن باندې او په نون مایکروسومل اکسیډیشن باندې په مایکروسومل اکسیډیشن کې زموږ سره هایدروکسیل هایدروکسیلیشن ډي الکایلیشن او سلفیټ اکسیډیشن یا اس اکسیډیشن او نون مایکروسومل انزایمز کې زموږ سره مونو اماین اکسیډیز زینتین اکسیډیز الډیهاید اکسیډیز او د قشن زموږ سره الکوهل ډي هایدروجینیز دا زموږ سره راتل اوس په فیز 1 کې فرست زموږ سره اکسیډیشن نو سیکنډ زموږ سره راځي ریډکشن ریډکشن موږ څه ته وایو بالکل د اکسیډیشن اپوزیټ اکسیډیشن ته بالکل اپوزیټ لکه څنګه لکه په اکسیډیشن کې موږ ویلو چې ایډیشن اف اکسیجن or addition of negative charge radical to drug چې کله موږ یو ډرګ سبستانس ته اکسیجن شامل کو یا وته موږ نیگیټیو چارج کم دی یو ډرګ سبستانس کو دا شامل کو اوس بالکل ریډکشن د هغه اپوزیټ ته ایډیشن اف هایدروجن or addition of positive charge radical to drug چې کله موږ یو ډرګ سبستانس ته هایدروجن چې کم دی هغه وته اډ کو یا موږ یو ډرګ سبستانس ته پوزټیو چارج وته اډ کو ریموول اف اکسیجن موږ د یو ډرګ سبستانس ته اکسیجن ریموو کو یا د یو ډرګ سبستانس ته موږ نیگیټیو چارج سو غاتی ریموو کو دې ته موږ سوایو دې ته موږ وایو ریډکشن نو په ریډکشن کې موږ د یو ډرګ سبستانس سره یا وسره نایټرو گروپ اډ کو یا وسره کیټو گروپ سو کو دا وسره ایډیشن وسره کو نو دې ته موږ سوایو ریډکشن وته وایو لکه د ایگزامپل زموږ سره سره لکه کورټیسون او د کورټیسون چې کله زموږ سره ریډکشن وشي نو د کورټیسون زموږ سره کنورټ شي هایدروکورټیسون ته چې کله د کورټیسون زموږ سره ریډکشن وشي نو دې زموږ سره کنورټ شي هایدروکورټیسون ته ما تاسو چې ریډکشن څه ته وایو هایدروجن چې کم دی یو ډرګ سبستانس ته اډ کول یا پوزټیو چارج چې کم دی یو ډرګ سبستانس ته کول اډ کول او د دې ما تاسو چې نایټرو یا کیټو گروپ چې کم دی فنکشنل گروپ چې کم دی هغه د یو ډرګ سبستانس ته کول هغه ته اډ کول نو چې کله کورټیسون دی چې کله د دې سره ریډکشن وشي د کنورټ شي زموږ سره هایدروکورټیسون ته تھرد نمبر زموږ سره راځي هایدرولیسیس هایدرولیسیس مونږ څه ته وایو هایدرولیسیس مونږ دې ته وایو چې کله مونږ یو ډرګ سبستانس ته واټر مولیکول اډ کو او د واټر مولیکول د ایډیشن په وجه باندې هغه ډرګ سبستانس زموږ سره سپلیټ اوټ شي هغه زموږ سره مات شي دا هغه زموږ سره میټابولیزم وشي دغه ته مونږ وایو هایدرولیسیس دیس از موست امپورټنت هایدرولیسیس مونږ څه ته وایو دوباره وایم چې کله د یو ډرګ سبستانس ته مونږ څه چلو کو واټر مولیکول وته اډ کو او د ډرګ سبستانس زموږ سره خپل چې کوم دغه مولیکولز دی کی څه شي سپلیټ اوټ شي دغه ته مونږ وایو هایدرولیسیس د دې ایگزامپل ډیر ځان اهم دی لکه فور ایگزامپل اسیټایل کولین چې کوم نه زموږ سره یو نیورو ټرانسمیټر دی خو چې کله د سره زموږ سره واټر مولیکول اډ شي نو دې زموږ سره کنورټ شي کولین ته او پلس اسیټیک اسید ته کولین ته او پلس اسیټیک اسید ته د دې ټول میټابولیزم بیا خاص کر د فیز 1 میټابولیزم ایم او مقصد سره د دې مقصد دا دی چې زموږ سره یو ډرګ سبستانس چې کوم لیپید سوليبل دی د دغه لیپید سوليبل ډرګ چې کوم دی کنورټ کی واټر سوليبل ته یا موست پولر فارم ته چې زموږ د کډنی داسې کې دا ایکسکریټ اوټ کی خو کچري یو ډرګ سبستانس هغه زموږ سره په فیز 1 میټابولیزم کې داسې میټابولایټس ته کنورټ نشو چې هغه زموږ سره سفیشنټلی چې کوم دی ایکسکریټ اوټ شي نو دغه ډرګ سبستانس یا دغه پروسس به چې کوم دی دا بیا زموږ سره فیز سیکنډ ته یا فیز 2 ته چې کوم ته موږ سینتھیټیک ریاکشن هم وایو نو دا بیا زموږ سره هغه طرف ته سکیږي هغه بزي نو موږ if the metabolites of phase 1 is not sufficiently polar to eliminate it will goes to phase second نو دا به زموږ سره فیز 2 ته سکیږي دا بزي
په دې ځکه ما تاسو ته یو سکیچ ډرا کړی دی چې میټابولیزم کې زموږ سره کم پروسیس کیږي دا ډېر زیات امپورټنټ دی میټابولیزم کې به زموږ سره څه چل کیږي فور ایگزامپل ما یو ډرګ سبسټانس واغسته د دې ډرګ سبسټانس میټابولیزم وشو او دا ډرګ سبسټانس زما د بوډي نه څه شو دا ته ایکسکریټ آوټ شو دا شو زموږ سره فرست یو ډرګ سبسټانس ما واغستو د هغه یو ډرګ سبسټانس ما واغستو د دې ډرګ سبسټانس چې شو میټابولیزم شو او دا زموږ د بوډي نه شو دا ایکسکریټ آوټ شو د زموږ د بوډي نه ایکسکریشن شو نه فیز 1 ته لاړ نه فیز 2 ته لاړ په سیکنډ کې زموږ سره موږ یو ډرګ سبسټانس واغستو د دې ډرګ سبسټانس زموږ سره میټابولیزم شو په فیز 1 کې او په فیز 1 کې د چې کوم میټابولایټس ته کنورټ شو هغه میټابولایټ زموږ د بوډي نه شو الیمینیټ شو ایکسکریټ آوټ شو زموږ د یورین په ذریعہ باندې د کډنی په ذریعہ باندې زموږ د بوډي نه شو ایکسکریټ آوټ شو دا شو زموږ سره سیکنډ थर्ड नंबर ما یو ډرګ سبسټانس واغستو د ډرګ سبسټانس چې کوم دی د زموږ سره فیز 2 میټابولیزم ته لاړو فیز 2 میټابولیزم کې د خپل میټابولایټس ته کنورټ شو او هغه میټابولایټ زموږ د بوډي نه شو د کډنی په ذریعہ باندې زموږ د بوډي نه ایکسکریټ آوټ شو دا شو زموږ سره ثرد ون او فورث یو ډرګ سبسټانس ما واغستو د کنورټ د لاړ فیز 2 ته په فیز 2 کې د خپل میټابولایټس ته کنورټ شو خو چې هغه کوم مولیکیول هغه زموږ سره لارج مولیکیول هغه زموږه مور پولر فارم ته کنورټ نشو نو دغه به چې کوم دي زموږه بایل سره شامل شي او بایل بچ دی دا زموږ د بوډي نه به د فیسس په شکل کې به دا زموږ د بوډي نه شي دا به ایکسکریټ آوټ شي دی به د بایل سره شاملېږي خو کو فور ایگزامپل موږ یو ډرګ سبسټانس واغستو دی فیز 1 میټابولیزم ته شامل شو د خپل میټابولایټس ته کنورټ شو خو په فیز 1 کې چې کوم دي د مور پولر فارم ته کنورټ نشو نو دغه میټابولایټس به چې کوم دي راشي زمونږه فیز سیکنډ ته او په فیز 2 کې به چې کوم دي د خپل مور پولر میټابولایټس به چې کوم دي د کنورټ شي او زمونږ د بوډي نه بداسي شي دا به ایکسکریټ آوټ شي دا زموږ سره لک شانټف ته د دې لپاره تاسو ضروری ده چې تاسو فرست ویډیو هم وګورئ بیا د سیکنډ ویډیو باندې تاسو په اسانه سره پوهیږئ دا سکیچ ډیر زیات امپورټنټ دی د ایگزام پوینټ اف ویو سره او د قشان د انډرستانډینګ لپاره د پوهیدو لپاره دا ډیر زیات سره اهم دی